السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د بنیر د جمعیت علماء اسلام د ټولو تنظیمونو ذمہ دار حضراتو په خدمت کې دا گزارش ده چې د 9 مئی پروګرام زمونږ د قائد د طرف نه د چیلنج په تور باندې مونږه قبول کړی دی او یو انتهایی اهم ضروری او په دې وخت کې د جمعیت علماء اسلام د پاره د سیاسي مرګ او د ژوند د هغې یو تحریک دی. خدا نه خواسته کو دا تحریک ناکامه شو او دا زورور خلق غالب شو، الله دې نه کي خو په کومه ورځ باندې جمعیت علماء اسلام ناکام شو نو په هغه ورځ باندې بیا نه زموږ مصلی پاتې کېږي، نه محراب پاتې کېږي، نه مدرسه پاتې کېږي، نه مکتب پاتې کېږي، نه خانقاه پاتې کېږي. الله دې هغه ورځ په پاکستان نه راولي. دا د جمعیت علماء اسلام تحریک دا د دې ټولو دیني او اقدارو د تحفظ د دې د استحکام ذریعہ ده. نو د ټولو تنظیمي او ذمہ دارو په خدمت کې دا گزارش دی چې ښه برپور طریقې سره د هغې دپاره د خپلو کلو اجلاسات را طلب کوي او د هغې دپاره د اوس نه د ګاډو د کولو انتظام دا برابر کوي. هر امیر، هر جنرال سیکرټري د هر یو کلي هغه ته دا هدایات جاری کیږي. پرون زمونږ د مجلس شورا اجلاس شوی دی او په هغې کې مونږ هدایات جاری کړي دي. شاید چې بعضې ملګرو ته دا میسیج دا پیغام دغه نه ور رسېدلی، نو د فرضو په درجه کې هر یو تنظیم، هر یو یونټ، هر یو کلی دا به د یو ګاډي کم از کم انتظام دا به کوي او بیا د هغې دپاره کوشش تاسو وکئ څومره زیات نه زیات ملګري په هغې کې تاسو د ځان سره تیارولی شئ. دا د امتحان وخت دی، د خپل جماعت سره د استقامت او د خپل تحریک سره د وفادارۍ ان شاء الله العزیز د تیر په شانتې به د بنیر د جمعیت علماء اسلام ملګري یو ځل بیا په دغه میدان کې د وفادارۍ نه کار اخلي او دا پیغام د مخ په وړاندې ور ورسوئ. د هر کلي، هر تنظیم د هغې ذمہ دار ته څومره هم چې تاسو اجلاسات کوئ د هغې په سوشل میډیا باندې خوب پرچار کوئ، د کانفرنس د پبلیسټي د خپلو ملګرو د هغې د حوصله افزایۍ او د مخالفینو د هغې د حواس باختګۍ د هغې ذریعه جوړیږي. نو سوشل میډیا باندې برپور د هغې تاسو دغه شروع کوئ، پبلیسټي شروع کوئ. خپل چې څومره هم ستاسو پروفایل پکچرز دي په هغې باندې د 9 مئی د جلسې په حواله باندې کوشش وکئ چې تاسو په هغه قسم پوسټرې دا پې ور ولګوئ دې دپاره چې یو آګاهي مهم دا د اوس نه شروع شي او دغه تاریخي تحریک الله رب العالمین د کامیابی او کامرانۍ سره مخامخ کی. جزاکم الله احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا پیغام د ضلع د ګوټ هر یو تنظیم ته ور ورسوئ، مخې ته شیر کړئ. جزاکم الله.